اصحاب کاف دا د دقیانوس په زمانه کې تیر شوي دي. دقیانوس یو ظالم بادشاہ او دا ځوانان د روم د علاقې وو او دا د مالدارو خلکو زامنو او بعد مورخین نمونه هم لیکي چې تملیخا و مکسلمینا و کشفت نونسو زیر سار نونسو داسی نمونه یادی. الپوری ویستا پا سلک پوری پیوست اصحاب کهف شو او کلمه دی تملیخا مکسلمیناوی. اختلافی مسئله دا چه دا رسول اللہ نبوت دی تا رسیدل دا و کنه دا رسیدل. الپوری دا دی قائل دی نو اگا ویستا پا سلک پوری پیوست اصحاب کهف شو. رسول اللہ تو ویستا پا مذی کے غیم شامل شو. ستا پا سلک پوری پیوست اصحاب کاف شو یعنی ستا مذہب پوری او کلمه دی تملیخا مکسلمیناوی. او بعض علماء اینا دا اماغا دا مانا کی بیا وفات شوی دی. ان اصحاب الکهف والرقیم کهف غار تاوی کهوف جمرا دی. کهف پارا بای جبا که غار تاوی کهوف تا دی جمرا دی. او رقیم یا د دین مراد مرقوم ده فاعل په معنا د مفعول. اصلیت کې دا یو څو ځوانانو او الله تعالی هر یو ته د توحید عقیده الهامن ورکړی و. دغه وخت کې قوم بت پرست قوم او د زرګونو بوتانو عبادت کولو او الله تبارک وتعالى دغه ځوانانو ته د توحید عقیده ورکړی و. نو د دې یو میله و او مشرانو د ځوانانو ځان سره بوتلل. هغه میله ټوله د بت پرستی و. چا به بت ته سجده لګوله، چا به د بت نه مرادونه غوښتل، چا به بت ته نظر و نیاز ورکولو. اکثر دغه زیارتونو کې دغه قصې وي چې میله لګېدلې په بابا خلک دغه قبر ته ورځي، څوک یې جارو په ځان مږي، څوک قبر ته سجده کوي، څوک قبر نه مراد غواړي، څوک قبر ته نظر و نیاز ورکوي. الا ما شاء الله الا ما شاء الله. ډېر کم قبرونه به د بزرګانو چې هغه د بدعاتو نه خالي وي. یو زموږ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه قبر هغه الحمدلله د بدعاتو نه محفوظه ده. اعظمیه ته چې لاړم هلته سبیلت نو، لیکن د پیرانی پیر صاحب قبر شیخ عبدالقادر جیلانی څومره لوی ولی دی، خلک د هغه د قبر نه طواف کوي باقاعده. حالانکه طواف مختص بالبیت العتیق ده، ببیت الله ده او مرادونه ته غواړي ساجب عجیب قصې وي. نو دای د ملګرو نه جدا شو، د خلکو د بت پرستی چې کته کنه. نو دای خپلوانو ته لکه د خلک زم بار په طبیعت می خراب ده. د میلې د دینه لاړل یو غونی لاندې یو ځوان کې ناستو خپاو چیرې زموږ د قوم فسادات کې مبتلا ده. خالق و مالک رب العالمین ده او دای لګیا د مرادونه د غیر نه غواړي، د کانو نه جوړ شوي بوتان د ځان نه مچ نشي شړلی. نو خلکو ته به نفع و نقصان څه ورکي. بیا یو سات بل ځوان راغی، بل تقریبا شپږ اووه کسان دلته راجمع شو او ټول خپه ناست دي. او چې دیو بل رنګونو ته ګوري نو رنګونو نه دا معلومیږي چې دا خو څه خلق ته. نو هغه مشري ورته وایي رونو خپه کېږئ مه، دلته مونږ خو چې رالو کمې خبرې تاسو دلته راوستي یئ، دلته ولې راغلي یئ؟ او دا خبره به ګوره درازي که زمونږ د ټولو هدف یو وي خو بیا مونږ ملګري یو، او کنه یو د یو غرض د وجه نه راغلی بل د بل نه، بیا المجالس بالامانه. دا د دې مجلس خبرې به بهر ته نو باسئ، ځکه زمانه ډېره سخته وه. چا به چې د بت سجده نه کوله به والی شو ټکولی شو، بالاخر به یې مړ کړو. نو هغه ټولو نه مخکې چې راغلی و ورته یې وې ته مخکې راغلی ته خبر وکړه. هغه وې زه خو ځکه راغلی یم چې زما ټول ټبر قام قبیله مشرکان دي، مرادونه د غیر نه غواړي، او حالانکه رب العالمین جل جلاله خالق و مالک ته. خپه شوی هم دلته راغلی یم. هغه بل وې قسم په خدای دغې جذبې زم دلته راوستی. نو خپله کې دی بس رونه شو، نحنو اخوة متحابون، ځکه هدف مو یو دی. نو بیا دی ځان ته رض مقرره کړه چې لکه په پلانکي رض به هفته کې جمع کېږو. لګیا دي هغوی خو بت ته سجده نه کوله. بادشاه ته خبره ورسېده دا کسان
سیڑی مقرر شو واقعی دغه ځای کې قابو کړ. څه کوي؟ رای وستل بادشاہ ته، او بادشاہ ورته ډېره لویه زورنه وکړه چې دې بوتانو ته سجدې وکړئ، کني ختم به شي. ښه ځوانان یې ځواني مه خرابوئ. اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض. د بادشاہ دربار کې د توحید درس چې کوم دنو ورکو. بادشاہ نو نه یریدل، عقیده ډېر قیمتي شی، سړی بیا دې دپاره عظیمې قربانۍ ورکوي. عقیده یې جوړه وه. نو اذ قاموا د بادشاہ دربار کې ودرېدل، فقالوا وی چې رب اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها. دا الله نه ما سوا بل یو معبود مونږ نه بلو، او کدا موکل لقد قلنا شططا، بیا به زموږ قول بعید د حق نه بعید وي. او دا ډېره لویه خبره ده. د یو ظالم بادشاہ په دربار کې کلمه د حق ویل. بادشاہ ورته ویلي ونیئ نن مو نه وجنم، مهلت در کومه د خپلو کورونو ته د خپل مور او پلار او ترونو سره مشوره وکئ، سبا به بیا راځئ. که په زړه په زړه یې نو بیا به مو په کاڼو باندې ووجنم. دی د بادشاہ دربار نه ووتل، نو خپله کې صلاح وکړه چې لکه کورونو ته ولې ځو، پلارمان هم مشرکان دي، ترونه هم مشرکان دي، خپلوان ټول هغوی به مونږه مجبوره کوي. اوس الله تعالی په مونږه احسان کړی دی، د توحید په عقیده سرفراده کړي یو، او دا عقیده پرې ښودل او شرک کول دا خو ډېره لویه بدبختي وي. نو لاړل ووتل چې د دې ملک نه وځو. په لاره تلل یو شپون ته تپوس وکړو ځوانانو چېرته دی؟ وی د خدای عبادت ته ځو. وی ما هم دال سره ملګری کوي که ګډې په دی پرېښوئ. وی راځه ته هم زموږ ملګری شه، مونږ خو منا للخیر نه یو چې ته هم دغې نیکۍ دپاره دی. نو یا مرحبا. هغه پسې د هغه سپی هم روان شو. وی وروره ته راسره شه، خو دا سپی دی کورې که، ځکه چې د سپي اواز ډېر لرې دی پورې رسي. دی چې مونږ سره یې دی به غاپي، نو هسې نه پولیس او فوج د سپي په غپاري پسې مونږ پسې راشي. نو هغه چوکره اوچته که او سپي ته یې کورې ووی. نو سپی خدای ګویا کو چې د کم خدای عبادت ته دی، زم د هغه بنده یم، زم د هغه عبادت ته دم کوم. سگ اصحاب کهف فرود چند پای نیکان گرفت مردم شد، او پسر نوح با بدا بنشست، خاندان نبوتش گم شد. او دی ټول شپه مزل کولو، خو چې د سهار رڼا شوې لکه اوس خو به مونږ ښکارو. نو بیا یو غار ته ورننوتل، او هغې غار کې ټوله شپه مزل کړی و. الله تعالی اوده کړل. کني غار کې خوب راتلل ډېره ګرانه خبره. شاړ غار چې هغې کې لړمانان او ماران او بلا بتر طالب ته چېرته خوب ورتي چې اوس به مار روځي، اوس به لړم روځي. او بیا یو سړی چې د خپل مور او پلار نه جدا شوی، ټیک ته چې مور او پلار یې کافرانو، لیکن د وینې هغه ربط او تعلق خو وي. سړی خپله مور پریښي وي، خور یې پریښي، خپلوان یې پریښي، دماغ هغې طرف ته یي چې یاره دا به څه کېږي. لیکن الله تعالی اوده کړل. لکه ماشوم چې مور په غوږونو باندې د لاسه ورکوي، الله للیللو ورته وایي، نو دارنګې الله تعالی د دی په غوږونو باندې د خپل قدرت لاس کېښو او دی کړ. هلته بادشاہ منتظر دی چې ځوانان به راځي. ټایم یې ورکړی او ځوانان رانلل. پولیس ته اطلاع ورکړه چې هغه ځوانان راولئ. پولیس د هغوی کورونو ته ورغی، دروازې وډبولې چې هلکه هغه زلمی ایوې هغوی خو چې د بادشاه دربار ته تلي بیا نه دي راغلي. پولیس چاپېره وارنټ گرفتاری جاری کو چې دغسې ځوانان تښتېدلي دي، چا چې ومن تلا زموږ مفروران دي. خیر د هغوی پته ونه لګېده. پولیس وګرځېدو 309 کاله پس ځوانان د خوبه را پاڅېدل. څه خوب د سم خوب. یو طالب روجه کې اوده شوی و، د 10 بجې نو بله ورځ ملګرو 10 بجې پاسولو. طالبانو کې به مشهوره چې د عالم 40 ګنټې ودو، او دا 309 کاله پس را پاڅېدل. او یو بل نه تپوس کوي چې هلکه دا څومره خوب مو کو؟ وی مړه راځي اسو کمه وي، ځکه چې دی سحر په ټایم کې ورننوتي او بیا داسې مازدیګری غوندې و چې دی را پاڅېدل. وی مړه دې خبرو کې باس مه کوئ، د خوب پته چاته لګي، د خوب پته چاته نه لګي. یو ملګری واستوئ چې هغه روټۍ راړي او دی سره پیسې وي، پیسې ورته ورکړي چې دا واله او روټۍ راړه او ښه روټۍ راړه.
یو نیک سړی وګوره د نیک هوټل روټۍ خی کم کبابي یا کم د هوټل مالک چې مزګزاري داغه په طعام کې قدرتي خوندي او چې بلما دی په د سون کې ولاس نه ویندي او د سمات کړه ولاس نه دی ویندل په دې ګنده لاسو کباب کوي چې خلی ته نه کې خيري پکې ګنده پراتی او ګندګي وي نو یو خود دکاندار حلال خور پاک دامن او ګوري هغه مرګري ته وای ګور ډېر احتیاط کو ولي تلطف جامع بدل کنوزا لکه مونږ بس په وارنټي گرفتاری وي لکه یو طالب د طالبای جامع وباسي او ځان نه زمیدار جوړ کی نو بیا خلک نه پیژني خلک بیا نه پیژني مولانا غلام غوث صاحب ختم نبوت کې نور علماء نیولیو د قادیانانو دلته پاکستان کې ډېر لوی مقابله شي و ډېر ځوانان پکې شهیدان شي نو ډېر علما جیل ته نو مولانا احمد علي صاحب مولانا غلام غوث صاحب ته جیل ته نه دي ته کلو کلو کې تقریر نه کوه ټول چې جیل ته لاړ شنو دا تحریک په څنګه کامیابیږي نو مولانا غلام غوث صاحب دا نظمیدار جو کړو په مټه باندې ویلورو پولیس برالو نه به پیژندو چې دا څوک ته د شپې بلاړو تقریر نه به کولو نو یو سړی چې خپل جامه بدله کی خیر دې لاړو اول خو پلار په مشکل لاړو ځکه 309 کال کې لار کې نوی مکانات جوړ شيو لارې بدل را بدلوي کدل ته دا کوړی او سړی سل کال مخ کې چمړ دی او کوړی ته راولې ابو دا کوړې ده حاشا وکلا چرې به نه پیژني خیر هغه کلی تور رسیدو یو خوغونی دکاندار صحیح کو ورته ویل ک ډوډۍ او پخکړه راکا دکاندار ته پیسې ورکې دکاندار چې پیسې وکته اخو د زړې زمانه وی کاکا دا خزانه د کم ده مندلی ده وی مړه خو روټي راکا دی اتی خبره مکو وی کاکا غږ مکوا تا خزانه مندلی ده د دې بادشاہ خو 300 کالو شو چې هغه مړ دی اوس خو دا خو د پلان کیسن په دې روپو باندې باکره سنم لیکلې سن فلان دی ورته خو ته شو مړه شو دا د دې کلی سړیم پرون خو دې کلی نه تله هغه دا د لیوانو خبره کاکا مکوا دا د ډېر زمان پدې کې خلک راځو شولې ډېر خلک الکني وی پیسې د پولیس امراغه او د کوم خبره نه چې د یریدل فر من المطر وقع تحت الميزاب پولیس ولرته کم ده دا مونږ دي پولیس ته دلته کې د دې کلی مې رستا کور کم ده کور په مشکله ده معلوم کو دا کورونه موسی بدلې خیر دروازه وډه به دا غیر یو ځوان راوته ویل کدا بابا پیژنه دی وای دا ما کور ده هغه درو کېږي کنه ورو کېږي دا زموږ د دورته د پلان کې مونږ ورته در بیا او هو دا خودم غني کونو کې کېږي مونږ ته مشرانو کې سې کولې چې دا سې پلان کې تختیدلو بادشاہ ته خبر الله دا بادشاہ بیا موحدو هغه ډیر خوشاله شو او دایته وی مخه بکیږي د قانون د زمانه دومره زمانه شو الحمدلله د موحد ما او پکړی کې او لو شور شو چلک په یو غار کې 309 کال مخ کې خلک را جوندې شوی دي کدل تمغه چلک د چشمای کې او بابا را وته دغه د خوشحال خان خټک سره په یو ځای چې کوم دنو سفر کړی دي یا د رحمان بابا د زمانه ده ټوله کوړې به एकदम روان شي چلک خدای 300 کال هغه بابا کم د چې وی ګورو نو ټول ملک روان شو او دا سړیم روان دی غریب دا سړی ډیرو خيارو دا صاحب کاف دا ملګری هغه ته وی چې تاسو دلته ودرېږئ ځکه چې د ما ملګرو ته دا پته نشته نو کداګه څنګه ټول ورشو هغه د دومره خلکو د خپو د پیزار دا چغار واوري نو هغه به جوړ د قانون سره باندې راوخته نو څنګه هغه ته تکلیفونه رسیږي تاسو دلته ودرېږئ دی یو میل ودرول یو میل لري درول کله سټیشن کې ودرې ویداغل دا غي دماغ جوړو ما هغه ته دا وایم چې لکه خبر یې دومره مدته تیر شوی دا د قانون ختم شوی دی داغه په اوس بل خبرت شار غلې دی دوی دا خبره خو دې معقوله ده دی لري ودرول هغه په خپل وراغه لګره خو روټای ته ویلکه دا خدای انصافدار لاړ نو الته به ودشوي دا ورته دا خدای انصافدار او خبر سي په شرم وداړول تاسو خو بیغمه غار کې پراته وي وېسل شرو اول خو ما لار نه پیژندا بیا چې لاړم د یو دکاندار نه مې شیخ ته پیسې مې ورکی اگر اته دا خزانه دې کم ده مندلی دا ما ته سپتو مور سره تکرار وکړو خبره لاړه پولیس ته بیا کور ته لاړو بادشاہ سلامت راغله د وزیران ستاسو ملاقات تا 309 کال تیر شوی دی
د قیانوس په خوا دوړه شوی دی اوس خو پلان کې بادشاہ راغلی دی استاسو ملاقات وی دا خدای انصاف داره د دنیا د خلکو نه خو یو دل رالو نو بیا مور سره سم ملاوي نو دعا یو که خدای موږ چاته مخه او سو کوئی چې نه باقاعده غراغه بادشاہ ور سره ملاقات شو بیا ورته مینت کو چې را دی د ما خار ته غوي دغه غار زمونږ بس خوخته نه اختلاف ته چې آیا دغه خلکو د دې سره ملاقات او شو کو نو شو اختلافي خبره ده آیا دای په دې غار کې ژوند دی کړو دا بل اختلافي خبره ده دا غار په کم ځای کې ده دا بل اختلافي خبره ده دا زمانہ ده د کله وا دا بل اختلافي خبره ده قدرتی سوره کهف کې چې څومره خبرې دي دا ټول دا سړي چې هغه کې بلا اختلافات دي خیر ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم تو دا ګمان کې چې اصحاب کهف والرقيم رقيم کوم بلا اقوال چې رقيم څه ته وي نو سو کوئی رقيم دغه کندې نوم دې چې کومه کنده کې دا غار دی سو کوئی رقيم دغه کلی نوم دی سو کوئی رقيم په معنا د مرقوم دی هغه بادشاہ چې تحقیق وکړو او دا ځوانان اونمون دی شو نو په یو تخته یو لیکل چې پلان کې د پلان کې زوی پلان کې د پلان کې زوی د پلان کې محله او د پلان کې کلی مونږ نه غایب شوی دي که چې اومون تل مونږ ته دی راولي یاداشت دی پریخو یاداشت نو رقیم په معنا د لوح مرقوم سره چې کوم د غار په خله باندې هغه تړل شو سو کوئی نه دا هغه کلی نوم دی او سو کوئی چې نه رقیم دا غي د سپینومو دا غي د سپینوم چې کوم نو رقیمو کانو من آیاتنا عجبا اذا والفتیه کله چې دیونی ولو ځوانانو ال الكهف غارته د بادشاہ د اذیت او د ظلم او ستم نه پټ شلو لاړل فقالوا او دا غار کم ځای ده دام ډیره اختلافي مسله ده سو کوئی دا افسوس کړي سو کوئی دا غرناطه کړي سو کوئی دا شام کړي سو کوئی دا بطرا کړي سو کوئی دا د عمان سره قریب ده سوک نینوا یادی سوک اسکندنافیه یادی دام ډیره لوی اختلافي مسله چې این هذا الكهف دا غار کم ځای ده ابو الوفاء دو جانی او تفسیر زبیان په دې کتابونه لیکلي هغه وای دا د عمان دا د اردن دارالخلافه چې ده دې سره نږدې یو غار ده او دې غار ته تلم دا غار چې کوم د عمان سره ده دار د رجیب او د باسات د کل پمیز کې یو غار ده نسوک دا غار یا دې غار ته تلم د واورو زمانہ وا او زوار عالم او بیا بلا غارونو برو ختم نو آلتا یو قور غینا ما تپوسو کنو ویدالان دی غار دی آلتا بیا درانما او واقعی سا عجیبه غار دی دا غار دروازه بنده وا ځکه چې د کنجی والا سړی آلتا موجود نو او سو کوئی چنا دا پا افسوس کی دا ترکو یو دے دے اگا غار دا دی دے تم تلیم دا دا دنین مخ کرے او دا هم سا عجیبه غار دے دا بحر ابیض متوسط مخامخ او سا عجیبه دا غار چکم دے دا قریه باسات او رجیب دا خو باقیدت پغره کی دا لکه دا سی دروازه چی لگی دلی او دا ادنی سر ترکو کی چکم غار دے دا کوئی پا شکل لخکاری نا یعنی لرده نه کاری چلار شي کوی دغه کې بکوس شي او بیا دنه پکې یو لوی زبردست میدان دی او هغه بیا مختلف غارونه تللی دي او دا ښکاری لکه چې ایر کنډیشن دا سی یخ پروت او یو په شام کې دی دی غار تم د تلم او نور غارونو تنه متل لیکن دیات آیاتونه دا دیات انطباق د قرآنی آیاتونو په دې دوه غارونو باندې دی یا د عمان په خوا کې مولانا مودودی سے خپل تفسیر کې دغه ته ترجیح ورکړي غم دغه ته تلو او زمونږ مولانا مفتی شفیع سے رحمت الله علیه په خپل معارف کې دغه ته ترجیح ورکړي ده او بعضی قدیم مفسرین څومره چې دغه د افسوس د غار یادې چې کوم په ترکو کې ده بهرحال یو اختلافي مسله ده توبه ډیر اختلاف ته دی کې فقالوا ربنا آتنا من لدنك دا د رجب او د باسات په منځ کې چې غار ده ما خام وختو
زه دې غار ته راغلم او د واورو په اوبو مې اودس وکړو ځکه واورې وې تشې او چې بیا تلم نو یو سپی راپسې شو زبردست غپلې والله العظیم نو ما وی وکلبهم باسط ذراعیه بالوسید په ځای باندې ودرېدو او ما تصور وکړو چې ستا نیکه دلته پروت دی نو ته لاسو کې قسم په خدای په ځای ودرېدو بلکل دا دم دی چې سپی در پسې شي وکلبهم باسط ذراعیه بالوسید بهرحال دا او دا دواړه دایونه ډېر خوفناک دي یوازې سړی ورته تلیم نشي فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة ربنا يا ربنا منادا بحذف حرف النداء اذا منغا ربا آتنا راك منت من لدنك ده خپل طرفنا رحمت نہ مراد مغفرت تے یا دین مراد اگر رزق تے یا دا رحمتن نہ مراد دا ظالم بادشاہ نہ پناہ دا وحیئ لنا او تیار کا منگتا من امرنا دا امر دا منگنا رشدا ہدایت خدا منگا خستا دا توحید پا بنیاد بانے راوتیو منگتا دا لارا دا ہجرت آسان کے فضربنا على آذانهم منگا اوال لا سنا دا دای پا غوگونو باندے کنائے دا انمناهم مور چی بچے پا غوگ باندے ڈبائی نو دکی اللہ للی للو ورطوئی او معشوب تا جی پا دے غوگ باندے دودری دا للا سوئے نو بس آغدان تو دی فضربنا على آذانهم یعنی انمناهم منگا دایو دکل ضرب الید على الاذن کنائے دا انامتنا ادمکل فل کافی پغار کی سنینا ډیر کالا ددا په اعتبار د شمار